احکام نقل کړو رسول الله تبارک وتعالى بیا نقل کړي دی مزمس کې الله تبارک وتعالى د دوا د پاره حکم کو شان نزول ذکر شو چې بندګان زمانه سوخت دي سوال کوي نو الله تبارک وتعالى وای ز قبلهم ز اجابت کوم الله تبارک وتعالى سوال قبل یو د مؤمن په دوا الله تبارک وتعالى ذکر دوا چې انسان کوي د کې نهایت ترين عاجزي ده د دې د وجه نه چې څومره دی عاجزي وکړه او دې کړه د الله تبارک وتعالى وای تکبر خاصه الله تبارک وتعالى د لوی خاصه الله پاک دا نو تکبر او فخر لوی د الله تبارک وتعالى نه خو عاجزی خو هدا انکساری خو هدا بدی کې انکساری او عاجزی دا نو الله تعالی وای فلیستجیبوا انو پس فلیستجیبوا نو پس قبول لګیدای لی حکم زما ولیؤمنو او ایمان دراړي بی پما باندې یقین دیوږي پما باندې دا فلیستجیبوا چې نو د دې تفسیر مظهری لیکي دوه معنی کیږي یو دا د فلیستجیبوا چې نو دا په معنا د اجابت سره دی نو چې دا په معنا د اجابت سره شنو باب افعال له معنا د دې د مؤمنان د زما د حکم طاعت کی زما تابعداري دی کی دا الله د طرف نه چې کوم حکم د کول دی نو کول غواړي د نو کول دی نو کول غواړي یو معنا د دې دا او دوی معنا دا د فلیستجیبوا دې تباب استفعال و نو بد دې خپل معنا دا معنا دا د فلیستجیبوا نو فلیطلبوا مني قبول دعواتی دې طلب د اجابت کی طلب د قبولو کی د دعاګان خپلو دې چې کله دعا کوي نو دا غي طلب کوي او د الله تبارک وتعالى نه تمساتی یقین دي ساتي د دعا به الله تبارک وتعالى قبلي نو فليستجيبوا طلب د قبل دود کوي زمانه د دعا الله تبارک وتعالى نه سوال کوي نو ور سره دا طلب کوا دا کوشش کوا یقین ساته چې دا دعا به ما ته الله تبارک وتعالى بشک چې قبلي انو داوم عبادت ته بلکې دا مخل عبادت ته الدعاء مخل عبادت دا دوا ځان له عبادت ته دا مغز د عبادت ته چې دا مغز د عبادت ته نو دې سره یقین ساته چې الله تبارک وتعالى ودما دا دوا زردا کپست جدد الله تبارک وتعالى نسغور دا به الله تبارک وتعالى قبلي بشک چې د مؤمن دوا د کافر چې کله پالت د استقرار کې راشي او د بوتانو نه د غیر الله نه بالکل داغه تم منقطع شي او په خلوص سره الله تبارک وتعالى طرف ته متوجي کافر دی بیاوم کافری وګوره بیاوم الله تبارک وتعالى وای د مستر کافر دواز قبلهم نو چې مسلمان الحمدلله نو الله تعالی نه طلب کوي تم دې کوي چې دا دوا ما ته الله تبارک وتعالى خامخا قبلي پوس باندې الله پاک دواګان قبلي دا ابو هريره حدیث رضی الله عنه په کتاب الدعوات کې امام بخاری رحم الله تعالی نقل کړی ابو هريره رضی الله عنه وای قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دعا الله تبارک وتعالى قبلی خو قبلی کی خدا را چې دا انسان عجلت نه کوي دا انسان جلتی نه کوي او عجلت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي تفسیر کوي دعوت فلم يستجب لي یو انسان دی عجلت او جلتی نه کوي هغه دا یو انسان وای ما کال دوا وکړه ما میاش دوا وکړه دوه کال مې وکړه نو دعوت فلم يستجب لي دواګان کوم نه قبلي کی دوا مې وکړه نه قبلي کی دوا مې وکړه نه قبلي عجلت وطن کې ته الله تبارک وتعالى نه وړه تقدیر خبره به خامخاشتا بادشاہ په تقدیر کې لیکلې بعد نه لیکلې خو بهر حال دوا الله تبارک وتعالى په وسمانه قبلې دوا پاتې کیږي نه یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا دوا الله تبارک وتعالى قبلې هما لم يكن من قطيعة رحم او اسم او لم يعجل دوا الله تبارک وتعالى قبله جدا دوا د ګناني
د ګناه دوا ته کې لکه یو قسم له الله مکه خیره کې یا نور سکے نو دا ځکه الله تبارک وتعالى نه قبلې یا په دې کې د صله رحمه کټ کېدل ني ولې چې د صله رحمه کټ کېدل دا بیا ګناه ده یا یو بنده وجلت او جلتی بږي گئی ورنه دوا الله تبارک وتعالى قبلې د سلمان حدیث رضی الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حي كريم يستحي اذا رفع عبده يديه ان يدعهما صفرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ دے و ہمیشہ بھئی حی جوان دے ویبا کریم اللہ تبارک و تعالی ډیر مہربان ذات ہے اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ذات ہے اللہ تعالی ته حیا ورکی چې بنده ورته لاسونه اوچت کړي دی د الله تبارک وتعالى نه غواړي الله له حیا ور دي ان يردهما صفرا چې د الله تبارک وتعالى خالی پری دي نه الله تبارک وتعالى خډیر لوی ذات ته کنه چې ډیر لوی ذات دی نو الله تبارک وتعالى اجابت کوي ځکه الله پاک کوئی طلب دی اجابت ته کوي الله تعالی نه تم ساتي یقین ساتي د دعا بدما الله تبارک وتعالى قبله مفسرین لیکي چې د قران خبره په خپل ځای صحیح ده دا الله کلام دی دا الله خبره د دې کې خوشک نشته الله پاک کوئی وجيب اذا دعوت الداع اذا دعان زد وا قبلهم چې دا انسان زمانه دوا غواړي مان سوال کوي او بل الله تعالی وای طلب دی اجابت کوي تم دی اجابت کوي الله تبارک وتعالى قبله خو ظاهرا چې بنده ګوري نو بنده وای دا دعا قبول نشو نه د دې دعا د قبلې دوه درې طریقې دي یو دا چې ته د الله تبارک وتعالى نه سغواړي ان بیني هغه شی ته الله پاک درکې نو موږ خو د دعا قبلې دل دې ته و چې زه سغواړم الله راکې ته سغواړي الله تعالی راکې یو خدا د نو کله الله پاک داسې وکړي دویم نمبر دا اللہ تبارک و تعالی نے بندہ سوال کئی دعا دا اللہ تبارک و تعالی نے کئی خدا دا چی ورسر دے دا اللہ تبارک و تعالی نے یو شی غواړي د دې بدای د الله تبارک و تعالی د دې دعاګانو اجابت کئی دا دعا الله قبلای دغه نعمت نظر کئی داغي بدای الله پاک ته بل نعمت در کئی بل نعمت درکې نو ته وایږي نه چې سواړه ما ته الله را نکړه دواګانې به دغه صفات شوي دواګانې دغه صفات نه پاتې کیږي دا بتا ته الله تبارک وتعالى بل نعمت درکړې خو ته په پويږي نه یاد ا نعمت نین استاد پاره پرست ژوند کې الله مکس تکلیفات امراض بلیات دشوارای پریشانای مقرر دي نو استاد دواګانې قبول دي اغه دا اوس دا خو الله تعالی په علم کې دا الله ته پتا را چې مخ کې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه کوم سيزونه د تکلیفات او امراض او بلیات مقرر دي نو اجابت د دعا دا چې الله تبارک وتعالى پتا باندې غن راوړي یا بل دا یو انسان دعاګانې کوي نو چې دې سغواړي به نه غشي ورته نه ملاويږي یا د الله تبارک وتعالى د طرف نه علم د الله تبارک وتعالى دی چې آیا د تدغیر نعمت بدل بل نعمت میلاو شو نه نشو الله تبارک یاد دنه صدفه د ضرر او شو نه نشو نو سلورم نمبر دا الله تبارک وتعالى بد دې دواګانو فائدہ تعالی په آخرت کې درکړي او چې په آخرت کې کوم فائدہ درګي نو مؤمن په پاغي باندې ډیر زیات خوشاله لکه دا موږ وخت د باران د پارلاس پورته کړی دي نو موږ قبول نشولې باران نشته کنه هنا الله تبارک وتعالى د دې قبولیت د درې سلور طریقې دي انو بهرحال دوا الله تبارک وتعالى قبلای خدا دا چې اوس بنده په پوېږي نه د دې په الله پاک نور نعمتونه درکې صدفه د ضرر نه درکې او چې سمني نو دنیا خو بعد فانی ده اخرت کې الله تبارک وتعالى د دې فائدہ درکې یاد دا کله کله انسان نه سبادي ګناه کیږي د ګناه د وجه نه دعا نه قبليږي د صوبان حدیث رضی الله عنه مسند امام اعظم رضی الله عنه نقل کړی عن ثوبان رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الامر الا الدعاء لا يزيد في الامر الا الدعاء
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په دې دواګانو باندې الله تبارک وتعالى په عمرونو کې برکت اچایتا ته خلق دواګانې کوي ته ور سره هغه ستاب عمر کې به الله تبارک وتعالى برکت اچي لکه څنګه چې په صله رحمه سره د خپلوانو سره خپلولي پالي هغه سره الله تبارک وتعالى اچي دیم نمبر ولا يلد القدر الا الدعاء تقدیر په هیڅ نه بدليږي او تقدیر دوه قسمه دی یو مبرم ده دا خوړو بدلیږي نه غاټه فیصله چې الله تعالی ته معلومه ده دویم تقدیر معلق ته تقدیر معلق خامخا بدلیږي په دواګانو سره دا الله تبارک وتعالى په دواګانو سره بدلی استا خپل دوا ده غي سره الله تعالی بدلی بل تا ته دوا کوي بل مسلمان دوا کوي بل مسلمان دوا کوي غي سره الله تبارک وتعالى تقدیر بدلی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وان الرجل لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه بلدا یو انسان د الله تبارک وتعالى نه دلته د رزق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کوي او د رزق مراد ټول د دنیا نعمتونه دی غار سچوي نو د دنیا یو نعمت یو مسلمان د الله تبارک وتعالى غواړي خو الله تعالی نه ور کوي وان الرجل لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه دا چې نه ور کوي دا د خپل ګناه دی دنه یو ګناه شوی دا دنه یو ظلم شوی دی دنه یو زیاته شوی دی یاد حقوق الله شوبې نه دی یاد حقوق العباد شوبې نه دی خود د دعا الله تبارک وتعالى نه قبلې دی یو نعمت غواړي الله تبارک وتعالى نه ونه قبلې دا ګناه د وجنه د دعا نه قبلېږي دا غيو نعمت نه الله تبارک وتعالى محروم کړی دی نو دنه ګناه شوی دی دا شامت دا ګناه دی د دې د وجه نه د دوا نه قبلي نعمت الله پاک نه ورګي چې یو انسان د الله تعالی نه یو نعمت غواړي اولاد غواړي مال غواړي دولت غواړي کور غواړي برته غواړي بیماری صحت غواړي هر څه نعمت چې ته غواړي یا روزي لاندې څنګه دا نو کته وای چې ما دوا نه قبليږي نو ته خپل تیر ژوند باندې نظر واچو کنه تیر ژوند باندې نظر واچو چې ما نه داسې کوم ګناه ده الله په حقوقو کې یاد بندګانو په حقوقو کې شوی چې دا غي د وجه نه مان الله تعالی خبر دی او زما دوا الله تبارک وتعالى نه قبلې نو چې تا نه کوم ګناه شوی په تیر شوی ژوند باندې ته نظر واچو داغي چې کومه توبه ده اصطلاحي هغه توبه الله تبارک وتعالى توبه سره غیب وجه تاسو الله قبلي نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي بنده محروم الله تبارک وتعالى ته توبه وباس او دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث ته اخیری دویم نمبر جمله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حلال روزه د دې ذکر کو نو اخیری جمله دا ثم ذکر الرجل اشغص اغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یو بندہ سفر کوي لکه دې مثلا دین کې لګیا دی علم ته وته دی حج له تله دی عمره له تله دی او بشک چې په دغه ځایونو کې د الله تبارک وتعالى طرف نه دعاګانې قبول دي نو دی وایي زه خود دین په کار کې لګیا یم د الله تبارک وتعالى په عبادت کې لګیا یم اشغص اب اغبر دې سفر کوي دې ستړي پای کې وړي او په سفر کې خامخا مشقتونه دي دے اللہ تبارک و تعالی تعالی سجدے یا رب یا اللہ مال دان نعمت راکی مال دارا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ومطعم حرام د خوراک د حرام د دادے چې کوم نه ډوډۍ خوري او د ګېډې ترازی د بار بچ ګېډې ترازی نو د ګټه د حرام د نو د خوراک حرام شو کنه د چې کوم خېټه توبه چي پای چي نو غوم د حرام دی او غذي بالحرام د دار د پلار او د ریګنه د حرام مردار را روان دي ولې چې استاد پلار نه تا ته مردار پاتې نو بکاردار چې دا تخپل مالکانو لور کې کنه نو ته وای نه ما ته د پلار نه پاتې نو ته پای باندې بیا عذاب دي نو دغه شانتستان سره په مخ کې زیو د مردار غي ترسي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام وغذی بالحرام د اڑه د حرام دی د خمیر کې حرام پراته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فانا استجاب ذلک نو د دعا الله تبارک وتعالى څنګه قبلې د دعا الله تعالی نه قبلې د بنده چې روزي د حرام وي اڑ د حرام وي جامه د حرام وي اکاونټ د حرام دی جاگیر د حرام دی نو بهر حال چې تاسو تاسو اساسا د الله بنی باندې د حرام ده نو کتار سو کې نو استاد الله تبارک وتعالى ذکر نه قبل استا عبادت نه قبول کته عمره کې او کته حجونه کې کته هر څه کې ته الله تبارک وتعالى بلا رګه ګرځي ته جمعات کې ناشته الله تبارک وتعالى نه قبل ذکر تاسو سره حرام مرداري هغه سثورې دي یاد بلسدي یاد بلسدي یاد بلسدي دې سره نو پته دا ولګي د الله تعالی وعده په خپل ځای ده کوتاهی د انسان د کوتاهی د واسطه ده دا ابو سعید رضی اللہ عنہ په سند سره امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الطب کې یو حدیث نقل کړی دی تقریبا پاول ترجمه الباب سره نږدې رومبنه حصہ کې دی ان ابي سعید رضی الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخي يشتكي بطنه قال اسقي عسلا ثم اتاه فقال اسقي عسلا ثم اتاه فقال اسقي عسلا ثم اتاه فقال صدق الله وكذب بطن اخيك اسقي عسلا فسقاه فبرئ ابو سعید رضی اللہ عنہ وی دا غبین ته قران او شفا ویل دا او دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیثو کی شفا ویل دا او بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه او شی وطن هغه درو کیږي هغه بخا صحیح وي ابو سعید رضی اللہ عنہ یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی د الله تعالی پیغمبر ان اخی یشتکی بطنو زما ضرور خېټه نرمه ده نو خېټه نرمه ده د الله پیغمبر ډیر بیمار دي سراته وخا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی اسقی اصلا الک غبین به اسکو او خاص کر چې خېټه نرمه ده د غیره پاره بیا په وبو کې واچو ګرمي تعالی پکار ده لکه تو سوړ تب ده یا داس بل قسم او هغه دغه سړي غبینو سټي او چې کله یخ شی پکار دے استاخیټ نرمه ده دی له یخ پکار دی وبو کې واجو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته لکه غبین په اس کو مراد دا ده دو غبین شربت ورلو کو وبو کې واجو هغه په اس کو ندا سړی لاړ روري غبین مبینس کو خنشو نو ثم اتاهو بیا نبی علیہ السلام تعالی د الله پیغمبر رور می خنش خېټه نرمه ده شانته ده نو قال اسقي اصلا د الله پیغمبر او تبدویم د ویل ک غبین په اس کو بیا دا سړی لاړ نو سو وخت به رور سکل راسکل د شربت بشګل کی نو ثم اتاو بدریم دروانی بیا راغی نو د الله پیغمبر ورته اسقي اصلا الک بس غبین په اس کو انو بسلورم دل ثم اتاو بسلورم دل باندې راغی بیا وته فریاد وکړه الله تعالی پیغمبر خنش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته صدق الله وكذب بطن اخيك اسقي اصلا ویدا الله خبره خو رښتیا ده الله غوین ته شفا ویل دا نو چې الله وته شفا ویل دا نخږي نو دا خو چلته کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله رښتیا ویل دي دا الله خبره سګنی درو کوله هو کذب بطن اخیک استاد دی رور دا خېټه درو جن د چل بد کې دی زګ په پیغمبرینو سو مسر نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتبیا وی اس کی اثر بس غبین به اس کو د پاره دا دارو دي فسخاه فبرئ نو بسلورم درې چې ورتبیا وي انو بس بیا ورته الله تبارک وتعالى سیات ورګ بیا الله تبارک وتعالى ای سره نو دا الله تبارک وتعالى وعده غاټه بالکل بدای باندې برابر ده خدا دا چې د قبلې دو دا درې سلور طریقې دي کخکاره تا تدخکار چې ما ته نعمت میلاو نشو نو الله تبارک وتعالى تا ته بل نعمت درکې د دې بدای باندې دفع د ضرر تا نه کوي یا کدل تکیسو مونږ شو یا بتا ته نقد میلاو شي غشه او کبیر کلی نو د اخرت فائدہ به الله درکې نو ګوره هل ته په بیا ډیر خوشاله نو قبلې دل خو یا دلته دی الته دی او بلکې دا غړي زیات خو قیمتي نو د الله تبارک وتعالى په وعده کې ور شک شوبه نشته دا بخامخاږي خدا را چې نقصان ستاده یادانه کدا خبرې ني ان بیا تخپل ځان ته وګوره پتا کې نقصان دي
نو چې پتا کې نقصان دی نو تا پال نه کړ ډاکټر دوايي درکې بیمار نه کېږي دوايي ورکې بیمار نه کېږي نو هغه دوايي له کستا دوايي بلشته ده نو دغه دوايي ته ته جوړې پال نه کې نو چې دې ورته وای چې یو ز پال نشم کوله نو چې پال نشو کوله نو حدیث کرا دی تقیت راس دوا د ټولو نه لوی سردار د دوايانو سر د دوايانو مشر د دوايانو دا پال له پرهیز د ټولو نه لوی سیس پرهیز دی نو پرهیز سو ضروری دی کنه نو یا تعالی سو گناہ مناشبه دی الله تبارک وتعالى نه قبلې تاسو سره اکاونټ او به سي مال مردارو دی استاج احمد حرام او استاخیر دغه حرام پراتی خو چې دا ته دوان قبلې کی بده پوهه چې موز او دس میو الله تبارک وتعالى تنه قبول زکه چې تا خېټه کې آرام پراتی دي ستا عبادت کتاړو الله تعالی ته ولاړ نو الله تبارک وتعالى بسوږي یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ پخپل صحیح کی یو حدیث نقل کړی دی عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو بیبی د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوم نه غسته خو بهرحال بیبی د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د ام المؤمنین من اطاع عرافا فسالوا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة عرب دې ته ویلې چې دا کم خلق ناشته او خپل د پیسو د پاره ناشته او هغه د غیب خبره تا ته کوي زنانه ور لراشي نارینه ور لراشي سوق ور لراشي پتا باندې جادو شوی دی پتا باندې ګوډ شوی دی پتا باندې سیر شوی دی تا ته چا سختونه در کوس کړی دا کیس خبره کوي نو د الله پیغمبر باندې شو غوړي د الله پیغمبر ته پتا نه و بیا چې د الله د طرف نه ملک رااله نو تشهید د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کړی نو هغه چې د الله پیغمبر ته پتا نشته د خپل ځان پتا نشته او تا ته پر دې انسان پتا ده دې ته ویل شي عراف نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای من اطاع عرافا هغه څوک چې د عراف تر هغه چې د غیب خبرې کوي را کوي نو فسالو عن شین دته نه دی او سیس تاسو کو چیرې د پلانې کار در دې په بارا کې سوې نو هغه ته خص دا هغه ته وګی چې دا پلانې دی او دا ډینګلې دی په تاسو شوی دی او سدي دا د چې وکړو نو دغه ونه کړ هغه خو ځان له پیسې ګټي اخرت باندې سکار نشته خو دنیا ځان لا د روړه د پاره سبب ځان له جوړ کړه د مردار خدا ته چې ولتل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې یو بنده داسې وکړ لم تقبل له صلاه 40 ليله سلوی خرادش په ود دې زنانه او د دې نارینه چې عراف تلاړو دا کې مبختنه انتنو کړه د عبادت به الله تبارک وتعالى نه قبلې نو چې دغه بنده دغه یو خبره د پاره تل د خو خلاف اشاره ده د الله د حکم نه خلاف دی د پیغمبر د سنتو نه خلاف دی او صرف تاسو کړه دی یو سیزو د دې یقین په باندې دا څه چې د الله پیغمبر ته پته نه و د پردو خلکو نه خبر دی نو دا چې کوم ولته د خونو کړو نو سلوي خره د شپې دا عبادت نه قبليږي عبادت نه قبليږي دوا وکم نه قبول شي او چې بنده سره حرام ویو نه ورګي نو دا دوا به تم قبول نه کی سوال نه پیدا کیږي چې قبول شي نبی عليه الصلاه والسلام فانا استجاب له د دوا الله تعالی څنګه قبول یا دی یو بنده نه ګناه شوی یو بنده ګناونو کې اخته کای بچ ارسه کوي چې خدای هر طرف ته بیانېږي یو بنده چې اخیری عمر کې الله تبارک وتعالى ورته توفیق د توبه ورکوم نو تا چې توبه وستا منځونه شروع کوي عبادت دي شروع کو نو ګوره دا وسره یا ساده مخکینی ژوند باندې نظر واچو په مخکینی ژوند باندې نظر واچو کله چانه دي سمال دولت پغلا غسته په زور دي ته ناغسته چا پوله دی والدا نور دی دیاته ماته کړه دي کندل دی کړي دي بدشاه دي کړي دي مالک خبر دی یا نه خبر خطا ولا تاوان ور کړه دي یا دغه بي عزت دي کړي دا انو ګوره دا الله تعالی خزه پروت ته ګوره د دې معافي ته دنيشتا د دې خو ګجري د الله تعالی حقوقي تدارک کول شنو دغه شتو گناہ توبه وباسا او مسکدا دی بیا به کې روزه قضا دی بیا به کې زکاتونه یې ډېر کلونو نه دی ورکړي اوس د سم شو مخکینی به عمر کې دغه شانتي حقوق العباد کې جتانه کوم گناہ خطا شوی دا انو دا به تخپل مالک ته ورګه پاره طریقه چې ورته رسي او یا به ته مالک نه کتا دی و چې نه مرکو معافي درته وکړه خبره بس بیا اخلاص سره نو دې سره نه عبادت قبليږي نه په عبادت کې جلا نورانیت او نه په دواګانو گشتن الله تبارک وتعالى به څنګه قبلي
بلدا د انس رضی الله عنه حدیث ته امام بخاری په کتاب الدعوات کې راوړی دی. عن انس رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم ان شئت فاعتني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو یو بنده چې د الله تبارک وتعالى نه سوال کوي فلیعزم المسألة دې یقین او اعتماد ساتي لکه څنګه چې دلته الله تعالی او یقین اعتماد دې کوي طلب د اجابت د قبلېدو دې کوي نو دې د الله تبارک وتعالى نه کوي نو دې د دعا د پاره چې کوم آداب دي لکه څنګه چې عبادت په خشوع په حضور د سره پکار دي دا رنګ چې ته د الله تبارک وتعالى سوال کوي ګوره په خشوع حضور سره وګي حضور د لبره ولې دعا طرف ته الله تبارک وتعالى طرف ته وتخبل ټول توجه مرکوز کې یا الله کدار علتن را کې نو سوق به را کوي کدا ضرر تکلیف را نه نظر کې نو سوق به را نه نظر کوي نو دا سره فلیازم المسألة نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا ټول حالات برابر دي ټول سيزونه برابر دي ستا دوا نه قبليږي تدا دوا په خشوع حضور سره نه کې په عزم مصمم سره نه کې په یقین سره نه کې دا په عزم مصمم سره وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو مثال ذکر کړي هغه دا یو بنده دا سه دعا کوي دا سه نه کوي اللهم ان شئت فاتني یا الله کستا خو هینو مال راکا نه دا سه دعا مکو کنه دا چې ته انسان نه لسل روپای غواړي نو یا قرض غواړي یا خیر غواړي ان هغه ته ودا وای کستا خو هی خوشاله نو مال راکا او کو خوشاله نه نو ورامکا نو دا یا ک تا سره نو راکا ک تا سره نیم را کو نو الله تبارک وتعالى سره حکم نشتا نو دا سه قسم سوال د شک مکوا یا الله کستا خو حیرا کا مراد دا د کستا خو حنیمه را کو نه یا الله ز محتاج مال را کا بالکل یقین ځان له جوړ کا محکم یقین جوړ کا دی ته ویل شعب مصمم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی مثال ذکر کو دا سے سوال مکو اللهم ان شئت فاتنی فانه لا مستقر له یا الله کستا خو حشن مال را کا نو فإنه لا مستقر له په الله تعالی خو یو د چا زور نه چلیږي څوک دې نه په زور باندې غسته نه دوی مدد الله تبارک وتعالى په دې باندې خپګيږي نو ولې دا هو انسان خپګيږي تاسو سره 100 روپۍ نشته سوالګند ته ته ولاړ دي او دا الله تبارک وتعالى خزانه د غیب هډه کې دی او ډکې دی او ډکې دي نو دا الله تبارک وتعالى ر په عزم مصمم تر غختل غواړي ته په عزم مصمم سره نه غواړي نو چې عزم مصمم سره نه غواړي انو د دې وجنه سوال نه قبليږي نه دا به قبول شي. او دویمه معنا دا د فلیستجیبوا دا په معنا ده فلیستجیبوا دا د اجابت نه د باب افعال دي ته باب استفعال وي غي ته باب افعال وي نو فلیستجیبوا فلیجیبوا لی معنا دا د فلیجیبوا نو دې قبلی لی حکم زما بل معنا دا د زما طاعت کوي زما تابعداري وکړي الله تعالی و یجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی زبې شک چې دعا کوونکی قبلو ما ز سوال کوونکی قبلو ما خو کوتاهی د انسان د فلیستجیبوا لی د اجابت زما د حکم کوي کنه زما تابعداري دي کوي کنه نو چې د زما صحیح تابعداري کوي نو چې بیا دې سوي نو هغه به قبلو نو چې د زما طاعت نه کوي زما تابعداري نه کوي لکه یو حدیث مونږ وې د انسان نه یو ګناه شوی د الله ته نه پای باندې خفه ده د دې او نعمت نه محروم دي د مخکینی په ماضی په ژوند باندې نظر واچي دا غي دی الله تبارک وتعالى ته توبګار شي یا د الله طاعت نه کوي د په مردار او حرام باندې ځان ساتي بچي ساتي خزه ساتي نو چې د الله تبارک وتعالى باندې د روزه د ورکول یقین نشته دا کوم خلک چې په مردار او پروت دی د الله نه نه غواړي د خپل ځان له روزي ګټي او کوم خلک چې حلال ته تم کوي نو ظاهري کسب پیغمبرانو کړه دي صحابه کړه دي نیکانو خلقو کړه دي بنده بکای اوس کا الله تعالی مال روزي راکای په دې کسب کې براکي کنه راکای نه راکای نو دای
ځان له خپل روکي په دای په الله باندې یقین وي نو الله نه بنده حلال وړي الله حلال ورکوي ګوره حرام الله تعالی نه ورکوي دا کوم خلک چې په حرام مردار باندې اخته ګور دی په خپل ځان له روزي ګټي په الله یقین نشته نو چې یقین نشته نو د خدای الله تعالی تابعداري نه کوي ګره د دې د وجه نه کدا چې بنده سو سوال مارګي کوتاهي د تعاد الله تبارک وتعالى نه کوي چې تعاد نه کوي ګناونه کوي یا پنه کو په عبادت ګردن سو کوتاهي وغیرہ کېږي زګه دعا نه قبلي کېږي نه خدای الله تعالی وعده چې ما تعاد کې مخ کې تاسو وی کنا فذكروني اذكركم تاسو ما یادوي په عبادت سره د ما عبادت وکوي نو اذكركم زب تاسو یادوم په ثواب سره او په نعمتونو سره به تاسو یادوم الله تبارک وتعالى به یادای مونږ چې الله تعالی دو په عبادت سره د الله تعالی تعاد وکاو د الله تعالی د اسلام په پلیټ فارم به برابرۍ کو د قران او د حدیث چې سوای نو دغه تابعداري وکاو نو بس بیا الله تبارک وتعالى خوستای استراجت به برابرۍ اخرت به یومخي دنیا به یومخي نو دویم نمبر معنا دا وجيبو ذ قبلو ما دعوت الداعي دعا کوونکی دا دعا نه هر کله چې سوال کوي زمانہ خدای دې سوګ نو فليجيبو نو بس تابعداري دې کوي دا مؤمنان لی زما دای و زما د قران تابعداري کوي زما د حبيب د پیغمبر تابعداري کوي د نبی عليه الصلاه والسلام تعاد بکای د وګوره دوا بیا له قبلهم نو فليستجيبو نو بس کومه معنا دې وکړه نو فليستجيبو نو قبل وی دې لی تعظم د الله تبارک وتعالى تعاد بکای او غړو منه معنا چې موږ وکړو نو فليستجيبو طلب د قبض دود کوي لی د دعا زمانه سوال کوي نو دا طلب د کوي تم د ساجي چې الله به قبلې او دویم نمبر جمله دا اول یؤمنو او ایمان دراړي بي په ما باندې نو دغه د مخکنه مؤمن د ایمان خوراوړه ده کنه د ول یؤمنو معنا دار د په ایمان باندې ثابت قدم پاتې شي په ایمان باندې ثابت قدمي او معرف القرآن وتوم اشاره کړی دا د دې یؤمنون مراد دا د ایمان نه دی او ایمان یقین دی امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الایمان کې جوړوم باندې باب شروع کی کتاب شروع کې ترجمه الباب تړي نو دغه ځای کې د ابن مسعود رضی الله عنه اثر دی اثر دی ته یو خدای الله تعالی قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول نقل کوي یو صحابي خپل خبره کوي نو د صحابي ځان له خبره وګوره حدیث ته د تابعین دویم نمبر پیړای د تابعین نه چې خبره کوم کوي هم د قران حدیث مطابق ته هغه ته هم حدیث په اصطلاح کې ویل شي نو وقال انس رضی الله تعالی عنه الیقین والایمان كله دا یقین ایمان دی او ایمان یقین دی انو د دې معنا دا وليؤمنوا بيقين دې کیف ما باندې نو فليستجيبوا لي انو طلب د قبل دود کایلی د دعا د معنا وليؤمنوا او یقین دې کای ایمان دې راړي مراد دا په دې ایمان دی وی لکه موږ تاسو الحمدلله مؤمنان به یو پر کوشش وکاو او دوی معنا دا خبره دا وليؤمنوا او دې په ایمان ثابت قدم پاتې شي دویمه معنا دا وليؤمنو یقین دې کوي بي په ما باندې دې په ما باندې یقین کوي نو دا یقین ایمان دې ایمان یقین دې او دا انس رضی الله عنه حدیث کې ما تاسو ته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه معنا د یقین وکړه انو دا حدیث د دې لپاره تفسیر شو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وإذا دعاهم فليعزم المسألة وی چې یو بنده سوال د الله تبارک وتعالى نه کوي پکلا کا باندې سوال کو ګوره آداب ملحوظ د الله تبارک وتعالى خډیر نو عظمت او شان په الله د چازور نه چلیږي خودمره د یقین ځان له بالکل ډیر مضبوط کچي الله تعالی ته نه راکې نو بیا به مال سوګ راکې یقین ځان سره جوړ کا یقین محکم کا په خشوع خضوع سره سوال وکړو الله تعالی به قبول کی نو فليستجيبوا طلب د قبل دود کوي لید دوا زمانہ
یا فلیستجیبوا طاعت او تابعداری دی کوي لی زما وليؤمنوا او یقین دي ساتي دا مؤمنان بي په ما باندې چې بس مالک زمونږ الله تبارک وتعالى دی والقدر خيري وشري من الله تعالی خیر او شر دواړه د الله تعالی په لاس کې دی که الله روزي راکوي راوږي او که الله نه راکوي نو بیا راله څوک راکولی شي یو حاجت راله برابر نو برابر وږي یعنی بل څوک ونشي کولی نو بیا الله تعالی وایي چې په دې عقیده باندې بنده برابر شو دغسې عمل شه لعلهم شاید چې دی به یرشدون کامیاب شي يرشدون درشد نه دي درشد معنا دار دی په منزل مقصود ته ورسي نو منزل مقصود ته رسیدل دا چې مؤمنان بدلتهم د الله نه سغواړي مناسب ژوند مرته الله تبارک وتعالى برابر ور کوي او اصلي منزل مقصود اخیری قبر او آخرت دی هغه مرته الله تبارک وتعالى هغه چې دې سره برابر دی دی او استاد دعا قبليږي سوال به قبليږي عبادت د الله تعالی قبلي او منزل مقصود ته ورسي لعلهم شاید چې دا مؤمنان به چې دا قسم عمل کوي دغه شانتي غوښتنه کوي يرشدون نو دی به کامیاب وي دی به کامیاب شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الله مردگان مومنانو مې قبرونه د نور نړګي تیری د قبرونو پرناګانو سره بدل کی یا الله د موږ د مرګورو کې د موږ د پکورونو کې بنور ټول مومنانو کې یا الله پاک چې څوک بیماران دي صحت عافیت ورګي شفا کامل عاجل ورته ورګي اسباب د صحت کامله د شفا کامل ورته برابر کی موږ دوستان کې واسفه استاد هغه بیمار دي ډیر بیمار دی فالج په فدویم در باندې راغلی دی یا الله عالم دین دی عالم دی نیک سړی دی یا الله پاک صحت عافیت ورته ورکړي شفا کامل عاجل ورته ورکړي د دې قرآن په برکت سره دغه بیماری ته نه پروردګار اوچته کې کومه دوايي وغیره چې خوري یا الله پاک صحیح عقیده خو په الله تعالی دا سنت طریقه ده د هغې دپاره اسباب لټول دي خداوند کریم آی کې ورته شفا کې دي صحت عافیت ورته نصیب کړي څومره چې بیماران دي خداوند کریم هر قسمه بیمار هغه بیماری قابل د علاج دا وګڼه ده الله ته بشک چې د خداوند کریم صحت عافیت ورته ورکړي شرونو فسادونو تکلیفات او امراض او بلیات او طاعنو تاسونو بودونو حسدونو دشمنونو زمونږ د ملګري بال بال او ټول مؤمنان ورنه مامون او محفوظ کړي چا په مس کې طرف غنای دي دشمنای دي یا الله پاک ترمنده جوړ راولي یا الله پاک مصالحت او جایز سوالونه زمونږ د درس شرکاو کاغه دنیوي سوالونه دي او کاغه اخروی دي که دفع د ضرر ده او که فائدہ غستل غواړي یا الله پاک سره د ټول مؤمنانو خداوند کریم سره ته ورسه نیمګړي حاجتونه پروردگار زموږ د ملګرو خاص د نور مؤمنانو هم خداوند کریم ته برابر کې یا الله بیا اولاد او تا اولاد نیک او صالح ورکې کتا ورکړي د نارینه اولاد کبه د موږ ملګرو کشته نور مؤمنانو کې یا الله نیک صالح نارینه اولاد ورکې نیک صالح نارینه پاینده اولاد سره د ټول کورونه او ډېرې آباد ولري یا الله پاک باران په قدر د حاجت وکې موږ اول تا ته توبګار یو ځکه د باران نه کې دو سبب زمونږ د مؤمنانو ګناونه دي تا ته توبګار یو پروردگار توبه مقبوله کی بیا د خپل رحم او د کرم په نظر سره پروردگار مونږ ته وګوري باران د خیر او کې باران د خیر په قدر د حاجت وګي بے د افات او بلیاتونه د خیرونو برکاتونو ډک باران وګي دا د ګرانه د بحران په مخ کې روان دي دا شامت زمونږ استاسو د اعمال دي یا الله پاک مونږ ته وګوري خداوند کریم د مونږ بګناونه او هم مونږ ته معاف کې خداوند کریم د ګرانو دا بحران ختم کړي د پریشانو دا بحران پروردگار زمونږ او د ټولو مسلمانانو ختم کړي یا الله پاک په ژوند کې آسانه راولي په ژوند کې آسانه پیدا کړي سہولتونه خداوند کریم راولي دا د شوارای فتنې خداوند کریم ادا لري کې صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین Mira, mira. La prenda.